ورځو د سبق او د دورې مقصود او نیت دی الله رب العزت دې د غصور عزیز مونږ او تاسو لپاره د صحت او د برکت وګرځي او د ورځو کې د الله پاک مونږ او تاسو ته د قران فهم نصیب وګرځي ورونو مونږ او تاسو ټول عمر د فنونو پس د کولو کې مونږ مصروف یو وخت تیرو د فنونو کې چې کوم کتابونه مونږ وایو نو د هغه کتاب مونږ او تاسو مختلف آلات پیدا کوو د ترکیب د پاره شرح ګورو چې چای ترکیب کړي سوال او د جواب په نومي شرح ګورو چا ولا د تشریح کړي دا چې هغه د انقیل فقلنا په شکل دغه کتاب داسې شرح ګورو چې هغه د کتاب اغراض بیانوي خود دغه کتاب د مختلفو اړخونو شروح پیدا کوو دا ګورو ډېر زمون طلبه ملګري هغه شروح بیا ګوري په ډېر محنت سره سبا یې سترګې سرې وي خوب یې نه کړی لیکن خپل کتاب څنګه چې د بنده د کتاب د حل دپاره موږ او تاسو دومره زور اچو نو ورته یاد ولرئ د الله د کتاب د حل دپاره د دې نه زیات ضرورت دی موږ ته او دا هر چاته دی زمان دی اکابرو کې هندوستان کې شان ورشا کشمیری صاحب با د رمضان کې د قرآن کریم تلاوت کولو او شواروز کې به یو پاره تلاوت کو او شواروز کې چې یو پاره تلاوت به کو نو د سره به قلم مو د سره به کاپی مو دغه شواروز کې د پاری تلاوت یوازې تلاوت نو بلکې دې تلاوت کې چې د تبکم زیخ کارا کېدو د وضاحت د اغازه او د ګرانوالي اغازه وسره تشریح لیکله او د تدبر او د سوچ په شکل تلاوت کول کله اعرابي سوچ کول کله یو آیات د الفاظ او معنا آسانه انسان ته یادې خو د دې آیات د انسان ته د اعراب په شکل سم معلوم شي چې د آیات غرض دانه قرآن کریم کې الله وی وآتینا الثمود ناقة مبصرة خدای وی مونږ خو دې ثمودیانو ته اوښه ورکړه مبصرة نو دې ته انسان ته دا راولاړېږي چې د مبصرتن معنا دا ده مطلب یې دا دی چې الله دې خلکو له اوښه ورکړله دغه اوخه بنا وړاندې نه و دا اوخه بالکل لاندې نه و بنا و او حقیقت ټیکم د چې دغه اوخه لاندې نه و چام نه دی ویلي چې دا اوخه لاندې و دا غرض ټیک دی خو د دې آیات دغه مطلب نه دی الحمدلله پاک دی الله په وخت هغه په ویلې او یو سړی نو هغه بعد
پنج کتاب د یو شعر معنا کولا نگاه دار مارا زراح خطا خطا در گزار و ثوابم نما یو مار می ولیدو په دې مار باندې ما گزار وکړو خو ما خطا کړ چې کله دې ترجمه بدلی کول نو یو عالم پیراغه هغه ورته ویلي چې دا مطلب دی صحیح دی چې سړی په لار رواني او د مار ولید او د په گزار وکړو نو کده نه ختم شو د ثواب وشو خو د شعر معنا دا نه ده ډېر شیزونه د آیات کې به ته پیژنې چې دا داسې دي خو لیکن مطلب به د خدای او د قرآن مطلب به دغه نه وي او دا به کوم ځای ګورم د قرآن کریم داسې سونو آیاتونه بس تا مخې له راځي چې ته به کلمتن معنا باندې پوهېږي چې د کلمې ته کلمې معنا دا ده لیکن سره د هغې نه به تا ته په زړه کې عجیبه عجیبه خبرې راشي عجیبه عجیبه دقې وجې نه اهل علم دا وایي چې قرآن شریف به د یوازې د عربیت د زده کولو په اکتفا باندې ګوره کار پې نه کېږي چې ما ته عربي یاده ده قاله معنا باندې زه پوهېږم مضارع او ماضي زه پېژنم یعذبو معنا ما ته یاده ده نو دې نه وروسته یو ترجمه کولو ته څه ضرورت دی دا خو هغه چاته ضرورت دی چې د کلي عوام وي نه ګوره دا خیال پړ کې رانولي چېرې دا دې خیال رانولي په دې قرآن کریم باندې وکړو او په دې باندې تاسو موضوع د دې تفسیر وګټله نو مونږ مدینه منوره کې د مدینې منورې کلي ته مونږ لاړو زمونږ ملګري هلته نو هلته هغه لایبررۍ هغه ځای له ورغلو چې کوم ځای کې تفسیر او د احادیثو پی ایچ ډي کېدله هغه ځای کې چې ما یو څو تفسیرونو باندې هلته نظر اچو وایي که څه دنیا غرایب پکې و داسې به دې څه لیدل چې به دې لیدلي دنیا کې نه داسې خبرې به دې په نظر د سترګو د لاندې په یو ځای رالې چې به دې په خیال کې هم نه وي کوشش دا وکړئ چې د ځمکې په سر چې څومره کتابونه دي نو ډېر تحقیق ستا د خدای په کتاب او په دې الله اجر ورکوي د الله په کتاب باندې تدبر کول د الله په کتاب کې مهارت حاصلول د خدای فرشتو سره بش الماهر بالقرآن قرآن کې چې څوک ماهر مع بررة الکرام د عزتمندو فرشتو سره به خدای ژوند نصیب او دا خپل لیکل او همیشه دپاره یاد لرل مولا سنجان صاحب به ویلي وي استاد خبره سړي ته زر یادوي امتحان کې هم بعضې خبرې داسې استاد نه به تاسو واورئ تاسو به ویني نه کتاب کې حضرت شیخ په بخاري باندې خپل د استاد تقریر ګټه ترمذي باندې به د خپلې د طالبې زمانې تقریر ګټه اگر چې هر کال ترمذي او بخاري پڑھاول ډېر شروع کتلیو خو د درس د پاره چې بیا کم پڑھاوو په هغه د طالبې د زمانې تقریر وسره او په ترمذي چې کم پڑھاو نو هغه د خپل طالبې د زمانې تقریر وسره دا ستاسو د لیکل ډېر قیمت لري بیا دا ستاسو ذهن کې کینی زر دا یو ځل د قلم د لاندې راغلی دي نو دا یادېږي زر د دې په وجه انسان پوهېږي زر او بهترین قرآن شریف دې دپاره ځان لوالي ملکیتن چې د دی
او په هغې کې عمر له داسې ښکلي ښکلي نکات را جمع کول دا خو عمر له د قرآن کریم د ژورې مطالعې نه موړ نشي د ژورې مطالعې نه به دا ناشنا کتاب دی که د خدای د کتاب نه د سوا بل کتاب ته توجه پیدا کړله حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه ابن کثیر کی وی وذالک من هجرانه دا د قرآن په هجران کې پرته ده چې د قرآن عمر کتاب دنیا کې وو او استاد د یو بنده کتاب ته دومره گهرایي توجه وه چې هغه توجه ستا قرآن ته نه وه وذالک من هجرانه یو هجران یو دام نوڑا کی بدلائی چو خدای پاکا پا قرآن میں علم نصیب کی پا قرآن میں عمل نصیب کی پا قرآن کی میں مہارت نصیب کی تازما استاد پارا دا بخنی کتاب دی امن با اللہ تعالیٰ پا دی با اور قرآن شریف کی گورا مشکلات دیر دی شانور شاہ رحمہ اللہ اگر پا مشکلات القرآن کی وی وعلم أن مشكلات القرآن تربو على مشكلات الحديث دا قرآن مشكلات دا حديث دا مشكلات ندير دي بيد أن الأمة المرحومة لم تخدم القرآن مثل خدمة الحديث دا جدا خبر دا چه دا امت توجه دا حدیثو پا مشکلاتو پا حل تا امت دیر توجه کرلا حال داری چی دا مشکلاتو حل دا مشکلات دا قرآن دیر بیر دی امت حال بیانی یو حافظ ابن حجر چی دا بخاری دا مشکلاتو دا حل تا کم توجه کرلا زمان یو مفسر دا قرآن دا مشکلاتو دا حل تا دمرا توجه کرلا تاسو فتح الباری ہو گو رہے کہ فتح الباری کی امام بخاری دا بخاری دا مشکلات دا ختمولو دا پارا تا سمر زیادہ توجہ ورکا غرض دا امام بخاری دا بابنا بس نوح لگے دلے دے انسانیت بحیران شوت اور دمر توجہ امت ندور کردی دا قرآن دا مشکلات حل تا لکیوی بخاری مشکلات ہوتا ہے کہ فتح الباری کا متوجہ کر اور ایرو خلق پڑے امت کے پڑے قرآن تشریگاہ نکلی اسمانی او ند بندگانو چه دمر شرح بیشوی وی لکا قرآن دا پارا چه شرح شی شانور شاہ صاحب تقریباً سل کالا داغی و دو تگو شوی دی چه دنیا نتلی دیوی زمان پا زمانہ کی دا قرآن تفاسیر دو لکو نواوڑی دل دا زمان کی پسر دا سی کتاب نشتلے چه دو لکا شرح بی تا فقط قرآن دے دا آگے نروس تڑی تفسیر نجوڑ شی ریر نوی تفسیر نجوڑ شی لیکن شاہ صاحب وئی چه زمان دور کی دا قرآن تفاسیر دا دو لکو نواوڑی دا دا اسمانی کتاب تشریح دوم رشیدہ دا تورات تشریحگانی نشترے دا